حدیثو پر بنسټ باندې ورکړل. نو زه وایم چې داسې یو آیاتونه ماته راکړه د قرآن نه چې په هغه کې دا تاکید شوي چې موږ د دغه روایاتو د قرآن نه بغیر دغه نورې خبرې ومنو. ځکه ما خپله یو آیات ولوسته چې خدای پاک ویلی دی چې د دغه حدیث نه وروسته چې دغه قرآن ښیي وایي د دې نه وروسته هغه کوم څه دي چې تاسې پرې باندې باور او یقین وکړئ یا تاسې پرې باندې ایمان ولرئ. دا آیات په قرآن کې د تا ته معلوم ده. او بله خبره دا ده چې دغه د روایاتو سلسله چې ده ډېره اوږده ده. یو انسان نشي کولی چې دا دغه ټول روایات هم زده کړي او دا قرآن هم زده کړي، یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله ترمنځ دا قرارداد په دې شکل باندې شوی ده چې دغه خدای پاک دغه محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې مکلف کړی ده چې دی د دغه د الله کلام دغه د الله پیغام خلکو ته ورسوي. نو اوس چې زه فکر کومه دغه خلکو د الله پیغام پرېښی ده او دغه د روایاتو دغه د صحابه او دغه د نورو حدیثونو دغه خبرو باندې دین جوړ کړی ده، هغه د الله په کلام باندې هیڅوک نه پوهېږي. زه خپله یو پښتون یم. امیر خان د دې ټولو انسانانو زه ذهن خلاصول غواړم. ښه خبر دا ور دا وایي دا خپله پوه چې زه انکار حدیث نیم. اوس زما ذمهواري دا ده چې زه تاسو د احادیثو په دغه باندې پوه کړم چې احادیث څونه ضرورت لري. زه به تاسو ته د قرآن یو آیات بیانوم دلته او تاسو ته به په مخې تقدمه چې تا وګوره دې آیات د دې وضاحت پکار دی، د دې آیات وضاحت پکار دی، د دې آیات وضاحت پکار دی. اب تاسو پک ترا کوي. زه الحمدلله تاسو خپل دغه ګڼم، خپل مسلمانان هم ګڼم تاسو چې غلط پې کړی یاست چې زه تاسو پوه کړم. زه کوشش وکړم چې زه تاسو په ساده پښتو کې پوه کړم. زه به تاسو ته اول نمبر د سورۃ النساء آیات نمبر 11 یم. الله په دې کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی تاسو ته وصیت کوي د اولاد په باره کې چې للذکر مثل حظ الانثیین چې د مذکر د پاره به دوی سی ورکوي د ښځې په. اوس د دې مذکر نه څوک مراد دی؟ امیر خان دا به موږ له څوک وضاحت کوي؟ د دې وضاحت پکار دی. ور اوس د دې یو آیات کې اوس 15 سوالونه موږ ته مهته دي. ته به لاړ شي خیر دی که کم سړی د دې جواب کوي بالکل ماله د جواب راکړي د دې چې دا کم آیات ما ویو. اول نمبر سورۃ النساء راویړوي که چا سره کتابي قرآن مجید راواړوي چې پکې وضاحت موجود دی. الله فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله وصیت کوي د اولاد په باره کې تاسو ته چې د سړي د پاره ذکر مذکر او مؤنث سړي د پاره دوه چند دي د ښځې نه. اوس وایي فإن كن نساء فوق اثنتین که ښځې د دوو نه زیاتې وي نو دا د دې سړي ښځې ته مراد دي که د دې سړي لورګانې ته مراد دي. دلته یو انکاري حدیث ته نه یو انکاري حدیث والا راغلی او دی ویلي وایي د ده نه مراد چې دي د دې سړي ښځې دي. ما ورته ویل د دې نه مراد به ته ماته ثابت کړي چې ښځې دي. وایي دی ذکر کړي دي فإن كن نساء وایي نساء ښځې ته وایي نساء ښځو ته وایي. موږ ورته ویل بل آیات کې راځي یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون به څه کول؟ یذبحون ابناءکم زامن به ول وجل ویستحیون نساءکم او ښځې به ول ژوندۍ پرېغوستې. نو امیر خان زه تا نه تپوس کوم فرعون به څه کول؟ فرعون به ښځې ژوندۍ پرېغوستلې او که نه لورګانې به ول ژوندۍ پرېغوستلې. امیر خان زما غږ شته؟ ما خان نشم کولی آیاتونه وګورم په موټر کې یم. ښه ټیک شوه. زه تا نه صرف زه تا ته څو مثالونه بیانوم. ګوره فإن كن نساء فوق اثنتین که چېرې وي دا ښځې د دوو نه زیاتې فلهن الثلثا نو څه به ورکړي؟ فلهن الثلثا دی له به 2 ثلثه ورکړي. څه معنا؟ دا مال به 3 ځای کړي. که چا د دوو نه زیاتې ښځې وي دا مال به 3 ځای کړي دا 2 به دوی له ورکړي. په دې یو به څه کې په دې یو به څه کې د دې جواب ماله به پکار دی چې مالې تاسو راکړئ. ښه بل الله په قرآن کې فرمایي بل راواړوئ بل صورت راواړوئ آیات راواړوئ سورۃ بقره آیات نمبر 238. سورۃ بقره آیات نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. اوس موږ له ووایو چې دا صلات وسطی کوم مونځ دی؟ دې ته د سهار مونځ ته صلات وسطی ویلی کېږي، د مازدیګر مونځ ته ویلی کېږي. د قرآن یو آیات موږ ته ووایي چې د وسطی نه موږ کوم مونځ مراد واخلو د دې وضاحت وکړئ. اوس الله تعالی فرمایي دلته الله تعالی موږ د بل آیات وضاحت کړی دی. یا ایها الذین آمنوا سورۃ الجمعه آیات نمبر 9 ده. یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. دوستانو د جمعې د پاره چې کله आवाज کیږي نو په کوم الفاظو به د جمعې د پاره خلک را بلل کیږي؟ امیر خان
دا د جمعې د پاره خلک را بلل کیږي. الله وی اذا نودي للصلاه، کله چې را بلل کیږي د مونځ د پاره د جمعې په ورځ، نو د جمعې په ورځ مسلمانان کم یو د خاص کار کوي. ته وایې چې د صلات نه مراد زه مونځ نه اخلم. احمد صاحب دی وایي صلات نه مراد مونځ ما اخلي، د ده نه مراد نظام د حکومت واخلي. و د جمعې په ورځ دا کم نظام د حکومت ته چې را بلل کیږي ورته په کومو الفاظو په خلک را بلي، د دې وضاحت دې موږ له دی راکړي قربان شو. دا وضاحت دې موږ حکومت نه دی مفتي صاحب. ما داسې ویل چې د صلات معنا داسې ده کله چې ته یو عمل کوي، یو حرکت کوي، هغه ته د الله تعالی په قوانینو کوي. د دې حرکت کله چې د الله تعالی په قوانینو په جواب درکوم په تواتر سره، د دې امرخان د دې جواب له په تواتر درکوم چې زه دا خبره پوره کوم. اوس راشي زه مسلمان یم، زه به مړ کېږم، زما په تاسو څه حق دی؟ تاسو به مړه کېږئ، تاسو په ما څه حق دی؟ پیغمبر علیه السلام ماته ویلي په روایتو کې چې یو مسلمان په بل مسلمان 5 حق لري. ماته یو آیات پیش کړه چې زه ګوره چې ته د احادیث د بین نه وباسي یو بل حق نه پیژنو. پیغمبر علیه السلام ویلي سلام به پیاچي، یو مسلمان په بل مسلمان سلام جواب به ورکې، دوستانو چې ناجوړه شي تپوس به کې، دوستانو چې مړ شي جنازه به کې، دعوت چې درکې دا به قبلې او چې کله پرنجې وکړي انټروشه وکړي الحمدلله يرحمک الله به ویې قربان دې شم. دا به کوم ځای نه زه ثابتوم که زه دا قرآن منم او زه دا روایت نه منم. دا خو په روایت کې راغلی دي، په روایتو کې راغلی دي چې د مسلمان په مسلمان حق دی. د زمونږ بیع ده، شیره ده، اغستل خرڅول کتاب البیوع، موږ د بیع 50 اقسام لرو. سو دا د قرآن کوم ځای نه ثابت دي دوستانو؟ صرف قرآن ذکر کړي واحل الله البيع وحرم الربا، الله حلال ګرځولي کاروبار تجارت او حرام ګرځولي دي سود. اوس د دې بیع اقسام دي، مرابحه ده، تولیه ده، وضعیه ده. دوستانو دا یو د بیع باطله، بیع فاسده، بیع مکروه، دا بیع دا به کوم ځای نه ثابت کوي دوستانو؟ که چېرې تاسو وایئ چې موږ صرف روایت منو، دوستانو تاسو سره قرآن نیمګړی کېږي، اسلام نیمګړی کېږي. موږ درته د پلار او د مور، دوستانو د پلار او د مور، د پلار د مور سره، د پلار د مور سره یا د مور د مور سره نکاح، یو سړی پاسېږي زه نیا سره نکاح کوم، یو سړی پاسېږي زه د نیا سره نکاح کوم، یو دلیل به د قرآن نه موږ له دې پیش کړي چې قرآن کې راغلی چې تاسو به د نیا سره نکاح نه کوئ. یو دلیل نه لري. لکه څنګه مې چېرته ویل یو نیا پاسېږي او وایي چېرې ماته وصیت راکړه، قرآن کې دې ولله پیش کړي، یو آیات ماته راوړه، یو آیات راوړه چې نیا ته به 6 حصه ورکړي. دوستانو دغه شانته کې دوستانو الحج اشهر معلومات، سورة بقره آیات نمبر 190 مې ته بیان کو. زه لګوره ټول قرآن بیانوم. الحج اشهر معلومات. دوستانو د حج میاشتې کمې دي، د دې وضاحت مال قرآن نه کوي. امرخانه دا زما سوالونه ولیکه ځان سره. دا څوک چې وایي چې روایت نه دي پکار، ورته مفتي صاحب دا سوالونه مه ته موږ ته کې وصل دا آیاتونه ویل کړ. الحج اشهر معلومات، د حج الحج حج د اشهر معلومات د میاشتې معلومې دي. قربان هم شم کمی میاشتې لږ روایت مه منئ، یو آیات بل ماته بیان کوي، یو ښایسته یو آیات بیان کا چې دنه مراد پلانکۍ میاشت ده، پلانکۍ ده، پلانکۍ ده، پلانکۍ ده، زه به در سره ومنم. دوستانو قرآن دوستانو ذیقعده ده، ذوالحجه ده او محرم ده او رجب ده، دا د حج میاشتې دي. دا خو روایتو کې ثابت دي، موږ ټول مسلمانان په عمل کوو. دوستانو دغه شانته کې ما تقریبا دا تقریبا ما په دې باندې زما مقاله د انکار حدیث تفصیل سره موږ په دې خبرې کړې دي دوستانو چې روایت څوک نه مني. دوستانو دا د سره مسلمان نشي پاتې کېدی. اول د پیغمبر علیه السلام د پلار څه نوم دی؟ عبدالله. دیاره چې دی وی دا ضروري نه ده. مولوي صاحب دا خبره مه کوه کنه چې څوک روایت نه مني هغه مسلمان نشي پاتې کېدلی. اوس ته د بنده په خبرو باندې د الله خبرې نه کوي او زه د الله په خبرو د بنده خبرې ما ته خو دلیل بیان که که نه نه اوس دا کوم خبرې چې ته کوې چې دنیا سره مثلا یو سړی نکاح وکړي، خدای پاک خو تا ته ټول شیان نه دي ویلي، خدای پاک خو تا ته نه دي سره رقم بولې وکړه، خدای پاک خو تا ته نه دي ویلي ته سره رقم کښېنه وپاڅېږه، خدای پاک خو تا دا خو نور شیان دا ټول ته به باندې خپل هم کولی شي. پیغمبر علیه السلام په خوله ویلي خپله خدای پاک دین په وجود کې نه پیغمبر علیه السلام په خوله ویلي په ولاړه مې تیزې مه کوه. ما ته د پیغمبر علیه السلام په خوله ویلي دي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر علیه السلام ځان نه خبرې نه دي کړي، د هغه ټولې خبرې وحی وي. قربان دي شمه ما ته دا ویلي دي، ما ته دا پیغمبر علیه السلام ما ته دا ویلي دي خبرې وحی دا به دومره لویه قضیه ده چې دا انساني فکر نه لوړه ده. انسان واوره خبره وره. ما ته پیغمبر علیه السلام د اوبو څښلو طریقه هم ښودلې ده. ما ته پیغمبر علیه السلام ویل چې اوبه څښي 15 سنته دي پکې، وایي دې ته به ګوري په 3 ساګانو به څښي، په 3 ساګانو به څښي او په ښي لاس به یې نیسي، بسم الله به وایي، اخره کې به الحمدلله به.
ته چې دا قرآن ته خو دین نیمګړی ګڼي ته خو پیغمبر علیه السلام خبره نه ده خبره دین دی ته دین نه منې اسلام نه منې د اسلام اصول نه منې مړی به څنګه خښې امیر خانه مړی څنګه خښول کېږي ته ماته یو آیات بیان کړه چې زه وګورم مړی به څنګه موږ خښو ځه نو ته که اوس د انساني خوځښتونو ته ټولو ته راشي خدای پاک خو د ټولو شیانو په اړه خبرې نه دي کړې خدای پاک دومره خبرې کړي چې یو انسان کولی وشي چې هغه په ځان تطبیق کړي اوس که ته دا دومره روایت امیر خانه قربان دې شم زما خبرې ته لږ غوږ ونیسه تا ووایې که نه چې زه د سحر 2 رکعته مونځ کوم تا کوم صورتونه پکې وایې ته هغو رکعتونو کې ګوره ما درته مخکې وویلې چې دغه کوم مونځ چې ده دا په قرآن کې نشته خدای پاک تا نه ټیک شو تا خو وایې چې زه 2 رکعته فرض کوم ته پکې کوم صورتونه وایې دا خو چې زه کومه خو ما ته خدای پاک ویلې چې ته دغه د کعبې نه د کوم صورتونه پکې وایې زه صرف تنه دا پوښتنه کوم چې په هغو 2 رکعاتو کې کم صورتونه ته وایې کوم صورتونه چې ته وایې زه هم پکې وایم کوم مروج مونځ چې ته کوې زه هم کومه دې کې خو شک نشته کوم صورتونه سوره فاتحه ورکې وایې که نه سوره فاتحه ورکې وایې که نه څه رقم مونځ ته کوې زه هم کومه څه رقم مونځ چې اهل سنت کوي زه هم کومه سوره فاتحه ورکې وایې که نه ولې نه وایم ټیک شو اوس ما ته ووایه دا سوره فاتحه کم ځای نه راغلې ده دا چې دا راته ووایه دا سوره فاتحه ته ولې وایې که نه چې دغه کوم مونځ چې موږ د مروج دین دغه کوم مروج مونځ چې موږ کوو دا خدای تا نه نه دی غوښتي زه په دې باندې مطمئن یم ګوره زه تا ته هیله کوم ګوره دا ټوپونه وهې یو ورځ به غورځېدل ته نشي کولی پوه شوې اهل بیت صاحب مفتی صاحب ته وخت ورکړه څه وکړو زه ته پرېږده خزه امیر خانه موږ څه وکړو زه تیم کې موږ هم کوو څه وکړو څه وکړې ګوره پتا نه اوس موږ به ستا شاګرد یو ګوره دغه دین چې ده که نه ګوره دغه خدای پاک چې ده دغه انسان وزن او د انسان فکر ورته معلوم ده خدای پاک تا ته داسې واضح یو کتاب یې درته لېږلی امیر خانه ته اوس هغه کتاب دا کتاب یې موږ ته رالیږلی دی راوړي دي چې هېڅ اوس شابسي دا امیر خان وایي چې هلکه تاسو هم دا دین پرېږدئ زه به هم پرېږدم او راځئ د سره به نوی دین جوړ کړو دا وایي زه هم کومه خو دا دین نه دی ښځه دا وایي چې دا کتاب یې رالیږلی دا کتاب چا ویلی چې قرآن دا د الله کتاب دی یو آیات موږ ته بیان کړه امیر خان مایک د خلاص کړه ګوره داسې ده دغه یوازې دا د قرآن خبره نه ده دلته ډېر نور زیات دینونه دي ګوره موږ تاسو په دې باور لرو چې یو لکو 40 زره دې باندې خو بل چا کلیم نه ده کړی چې دا کتاب د جناب محمد رسول الله باندې د خدای له خوا نه نازل شوی بل چا خو په دې کلیم نه ده کړی په دنیا کې چا نه دی ویلي دا کتاب د ما ده اوس دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خدای ترمنځ دغه قرارداد څه و قرارداد دا و چې دغه کتاب خلکو ته قرآن چې موږ ثابتوو تاسو څومره کتاب خلکو ته رسوئ څومره روایات رسوئ موږ درته څه ویو دا قرآن چې موږ ثابتوو که نه دا د کوم ځای نه ثابتېږي دا قرآن چا راجمع کړی دی دا قرآن خپله کې دومره حکمت پروت ده چې ته دلته داخل ته لاړ شې ته پوهېږې چې دا د انسان خبرې نه خپله راجمع شوی دی دا صحابو جمع کړی را که نه قرآن مجید لږ راکړه ماته یو منټ زه تاته یو عقلي مثال در کوم قرآن مجید لږ راکړه ماته زه تاته صرف یو مفتی صاحب محترمه دا وایي چې دا قرآن اصحاب کرامو راجمع کړی ده نو ته ولې د اصحاب کرامو دلیل نه منې اوس ګوره په هغې کې ګناه ده دغه یو روایت که غلطي زه په دې باندې دوزخ ته ځم او د دې بنسټ ته چې ته لاړ شې د روایاتو ته لاړ شې دا بنسټ ډېر بل رقم بنسټ ده بیا لاړ شه ورته پروا نه کوي دغه راویان وګوره دا یو هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه دي دا یو هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه نه کېږي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې تړلې دي لږ غوږ ونیسه امیر خانه لږ متوجه دا قرآن پاک زما لاس کې دی دا چې داسې اول نه شروع کېږي دي کې اول سورت فاتحه ده بیا بقره ده دا ترتیب دی له چا ورکړی دی قربان زما لاس کې قرآن پاک مایک د خلاص ترتیب چا ورکړی دې ته ترتیب حضرت ابوبکر صدیق ترتیب ورته ورکړی دا خو دې کې چې دا خدای پاک وایي یو منټ اوس صبر وکړه یو منټ صبر ګوره تا خپله ویلې چې دې ته ترتیب ابوبکر صدیق رضی الله ته خو دا نه منې که نه ته خو دا روایت نه منې ګوره په خپله وایي چې روایت زه نه منم روایت نه دي منل پکار اوس په خپله وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ورته ترتیب ورکړی نو دا کومه خبره شوه تاسو په خپله واورېدل مسلمانانو چې دا وایي چې دې له ترتیب ابوبکر صدیق نو دا خو روایتو کې راغلی دي قرآن آیات خو پکې نشته که نه نو چې قرآن آیات پکې نشته نو ته څنګه بیا روایت پسې ځې ته په روایت ولې عقیده ساتې
زه خیر مولوي صاحب ستا خبرې صحیح دي ښه وخت ولرې دا مایکونه په موږ بندوي دا صحیح کار نه دی امیر خانه نه صحیح ده نو ګوره موږ تاله څونه وخت درکړه ښه په مینه محبت هم خبره در سره وکړله زه یو کس در سره خبره کوم بابا عبدالرحمن هم